یو عالم دی چې نومیږي شیخ ابو علي رحمه الله. د دوی یو مرید و. کله چې دی وفات شو نو د وفات وروسته مرید ته په خوب کې راغی. مرید ورنه پوښتنه وکړه وایي حضرت صاحب الله در سره څه معامله وکړه او څه پوښتنې درنه وکړي. دغه خپل شیخ ورته فرمایي وایي کله زه د الله جل جلاله په دربار کې حاضر شوم نو الله جل جلاله ما ته ګناه ذکر کوله. ما په خپلې هرې ګناه باندې اقرار کولو چې الله ما دغه ګناه هم کړې دی دغه ګناه مې هم کړې. خو لیکن یوه ګناه داسې وه چې ما د هغې ګناه اقرار نه شو کولی او زه په هغې باندې ډېر زیات شرمېدلم چې زه خدای جل جلاله په دربار کې د هغه ګناه ذکر وکړم. وایي تر دې پورې چې زه په خپلو خولیو کې ډوب شوم او ان تر دې چې د ما د مخ نه غوښې هم توی شولې. دغه مرید ورته فرمایي وایي ته دومره په کړاو او دومره په سختۍ کې کومې ګناه ته اچولې وې